وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه فذلك الفوز المبين. سورة الانعام کی مسئلہ توحید باندې دلائل عقلیہ بیانول چې کله انسان دا خپل عقل یوازې کی ماحول ماما کاکا دادا تکٹ کی او خواہشات تکٹ کی او د خپل عقل او د فطرت سانچیتا او داغی قالب تدا خبر اوڑان کی د فطرت فیصلہ او د عقل فیصلہ بداوی چې کائنات کی خالق مالک یواز اللہ دے ابدی کے عبادت و حکومت داوم صرف دا اللہ وی داود انسان دا عقل او دا فطرت آواز وی دا عقل او دا فطرت آواز وی او دا کائنات مختلف طرفونه او مختلف ډاډي سورۃ الانعام ذکر کړي چې په دې ځایونو کې سوچ وشي د انسان عقل دا आवाज کوي چې په دې کائنات کې صرف او صرف الله دې بل څوک نه اختیارمند متصرف یکی آواز اللہ رب العزت او بل څوک نه دی. دام دلیل عقلی ذکر کئی سرد صورت کی وحیلی وجعل الظلمات والنور شہراز و شباو د زمانہ اللہ پیدا کړی دا او دې ځای چې د زمانہ کې سدي زمانیات او دې اختیاروم د الله دی دا هم د الله رب العزت دی صرف او صرف د الله دی وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ او صرف دا اللہ دی آغا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ یو مانا چې دا د سکنا نشي سکنا اوسېدلو ته ویل کېږي لکه موږ یو علاقه کې اوسېږو نو کینوم او ګرځوم کارونم کو او سملوم دا دواړو ته شامل شي نو ساکانا چې د سکنا نشي او ساکن متحرک دواړو ته شامل شو او دارنګه د شپې اوده او درز کارکون کی دواړو ته شامل شو ولهم ما سکن فی الليل والنهار او صرف د الله دی هغه چرام کی بشپا سکنا چې ګرځي چې اوسېږي شپه او ورځ کې سکنا اوسېدل مان شو دویم چې سکنا د سکون نشي ساکن ذکر کړه او متحرک به قیاس کړه
قرآن کریم یو ذکر کی او بل بقیاس کی لکه سرابیلا تقیکم الحر نو والبرد نه ذکر کړي جامه او قمیص لکه څنګه ګرمای کې فائدہ کوي او دا شان دي یخنای کې فائدہ کوي عربو کې ګرمي ډیر روان هغه ذکر کړه او یخنی ذکر نکړه دا شانتی ساکن سیزون اډیرو لکه جوامد دی نباتات دی دا جوامد چې دي نو دا ډیر دي دا انسانانو کې هم حالتونه دي نو حالت د سکون هم ډیر دی او د نشر او د تحرک هغه لکم وی بیا ذکر کو نو سکنا فی اللیل والنهار وتحرک یا ونشر فی النهار د شپې آرام کی درځي هغه ګرځي ونشر فی النهار یا سکنا فی اللیل والنهار وتحرك في الليل والنهار شپاورس کی سټیم آرام کی او پشپاورس کی سټیم حرکت کی دې ټولو اختیار د الله دی اختیار تفصیلی راوړو وسره علم راوړو چې دا دوه د چاوی عبادت داغه وهو السميع العليم او الله دې اوریدونکي دار سو او پویا پار سبانه السميع كل مسموع والعليم كل معلوم عموم دې الله رب العزت دې اوریدونکي دار سو او الله دې پویا پار سو دا سبل سوک نشتا چاغار سو بار وقت کې دار زین اوری مخلوق کې دای سوک نشتا دارنګ مخلوق کې دا سوک نشتا چا پار سبان نه پوي شي پار سبان نه پوي شي نو پار سو پویدون کې اوریدون کې صرف الله دی امام رازی ہوئی وَهُوَ السَّمِيعُ نِدَاءَ الْمُسْتَرِّينَ الْعَلِيمُ حاجات المحتاجین اللہ دے پو اوریدن کے دا آواز دا مجبورا یو فریاد تو ان کے فریاد کی داغا فریاد اوریدن کے صرف اللہ دے کار ٹیم فریاد کی شپے فریاد کی درز فریاد کی ویخا فریاد کی بودو کی فریاد کی پہالت سکونت کی فریاد کی پہالت حرکت کی فریاد کی پیت بار دا حال سرے کی کال سرے کی وَهُوَ السَّمِيعُ آغا اللہ دے اوریدن کے نداء المضطرین آواز دا محتاجانو او العلیم هو دے اللہ رب العزت پہاجاتو دا محتاجو باندی دا ہر ضرورت مند ضرورت ورطا معلوم دے اللہ رب العزت دا ضرورت دا ضرورت مند چے دے ناغا تا معلوم دے العلیم هو دے پاجت باندے آواز دل اللہ اوری حاجتون باندې عالم خبردار الله دے بیاتا حاجتون دبلنا اولی غواړي او بیاتا عبادت او اطاعت دبل چاولی کئے بیا مکمل غلامی صرف دا اللہ کا دبل چا غلامی مکو
صرف او صرف غلامی د الله رب العزت کا. قل اغیر الله اتخذ ولیا، دا بل دلیل عقلی ذکر کړي، دا هم د تصرف او د محتاجای دی وسارا طریقومنا د دعوت او اکثری ځایونو کې قل چوي نو دا جواب د سوال وي، قل جواب د سوال وي. نو د یو سوالو کو چول د فلان کو چې زوتای کړی دي او نیکانو اولیاء هغه چې مهنتونه کړی دي خوارای یې کړی دي، اولیاء مهنتونه کړی دي خوارای کړی دي، نو ولدی حاجتونه نشي پورا کولای او دې زمون فریاد کې نشي را رسیدې، مون په خپل سترګو لیدلې دي. دائی جواب کوي غیر الله اتخذ ولیا، آئے بید اللہ نا جوڑ کم دا اللہ مددگار او کار جوڑو ان کی کار ساز، دا اللہ نے علاوہ بل چاہتے اختیار مندوام، حالانکہ فاتر السماوات والارض پیدا کون کے آسمان نو رزم کے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، آغا اللہ خوراک ورکی آغا اللہ خوراک نشی ورکولے، یعنی زما مددگار زما د نفع او د نقصان مالک صرف او صرف الله دے، زما د نفع او د نقصان مالک صرف او صرف الله رب العزت دے. زبا تعلق داغ سره جوړو، بدبخت دی هغه انسان چې داغه د قادر مطلق دربار پریګ دی، هغه ذات چې پار سره قادر دی او هغه ذات چې دار سره خبردار دی، دار سره خبردار دی، قادر او عالم پریګ دی او د محتاج سره مخلوق سره تعلق جوړ کی، مخلوقات سره تعلق جوړ کی، ڈائریکٹ اللہ لنزی، اللہ ل ڈائریکٹ نزی او هغه تعلقات د مخلوق سره جوړ کی، دا بدبخت دی. ذکر د نفع او د نقصان مالک الله دی، د نفع او د نقصان مالک الله دی. ذکر په کائنات کې چلیږي دا ډایرکټ لازمه کا اسمان هغه پیدا کړی دی. نو دا الله رب العزت دا رحمت تاثیر هغه ډایرکټ په کائنات کې شوی دی او د کائنات انجذاب د رحمت کړی دی، دا رحمت د الله حاصل کړی دی، منس کې واسطې نشتا، منس کې واسطې نشتا چې ګنیا الله رب العزت رحمت په بل چاو او شو او ټپه کې خوړو بیا پکا تراغه لکه فلسفه صادر اول یادو عقل اول چې پاغي باندې رحمت شو نو ډایرکټ په ډایرکټ رحمت پاغي شوه دی او بیا کا نور لراغله دی. نو موږ به تعلق د صادر اول عقل اول سره جوړو، دا الله رحمت اول په بل څه شوه
او بیا داغه نرستو هغه په بلچاو کو چې مونږ الله رب العزت ته رحمت حاصلو نو مونږ با عقل اول سره تعلق جوړو دا د شرک بنیادو چې خلق دا وایي چې دا الله رحمت ډایرکټ ما ته نه رارسي د دې په منځ کې واسطه ده پاغي باندې ما ته رارسي زبا غواسطه سره تعلق جوړ کما هغه به اعمال د الله نه رحمت حاصلې قران کریم ډایرکټ په ډایرکټ کوي ولو ما سکن فی الليل والنهار ارشد الله دی او فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم دا کائنات چې رحمت حاصلې او تاثیر رحمت انجذاب رحمت دا دواړه ډایرکټ کیږي فاطر السماوات والارض منځ کې وسایط ته ضرورت نشته الله رب العزت سره ډایرکټ شه او الله تعالی کېږي عبادتم د الله کا اطاعت تابعداري غلامی اغم یکی آواز دا اللہ کا نفاتر السماوات والارض تبل چاپ سے سلازی اغیر اللہ اتخذ ولیا آئے بید اللہ نجوڑکم اونی ومزان اللہ ولیا مالک تنفذ نقصان اختیار من فاتر السماوات والارض پیدا کون کے د اسمان او د زمکه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویزه د فاتر په معنا نه پویدم وی تر دې چې یو دو زمیدارو دیو کوئی بارا کې فیصله راوړه او غیرال کوئی باندې داغي جګړه وا د عربیانو هغه یو ویل چې انا فطرتها ما دې کوئی شروع کړی دا او کانسته ما دې ویزه دا غځای کې د فاطر په معنا پوه شو هدي وجنا زنه د فاطر معنا کوي چون کې شلون کې چون کې د اسمانونو د زمکه یعنی دا ټول یو ماده وا یو الله رب العزت هغه وشلا ولا ساينسدانان وی اوله نظریه دا و دا کائنات په یو دماکه پیدا دي یو دماکو شو او دا شیزونه را پیدا شو هغه یو ته بیگ بینګ وی غټه دماکه دا څنګه لکه بم پټاو شي هغه بیگ بینګ پهلاو دی چې یو ماده او خوریدا پای کې پهلاو راته دا سيزونه پیدا شو او سوی دا دماکه شوی نه دا ودا چا کړی دا ودا په خپل نه کیږي ایس یو کار بغیر د کون کې نه کیږي نو دا چا کړی دا مطلب د کائنات ماده الله پیدا کړه بغیر د ماده نه بیا الله پای کې پهلا راوستو چاودل بکرا واستل فاتر السماوات والارض هغه او چولا غماده داغه نه سيزونه راووتل دا الله فیضان د باران او شو او په دې ماده کې لاندې چې کوم استعدادو چا کې استعداد نمادنیات او داغه نمادنیات جوړ شو چا کې نباتاتو داغه نباتات جوړ شو چا کې استعداد د حیوانو نو د بارنه فیض راتو هغه دغه فیض قبول کو فاتر السماوات والارض
پیدا کونکي د اسمانونو د زمکي وهو یطعم ولا یطعم الله ډوډۍ ور کوي خوراک ور کوي هغه لا خوراک نشي ور کوله وهو یطعم کی مفعول معذوف ته ولا یطعم کی فاعل نشتا موجود ده دواړه حذف شوی دی عموم لا اواغ الله یطعم خوراک ور کوي ارچالا خوراک ور کوي وهو یطعم اواغ الله خوراک ور کوي ارچالا یعنی دا ټول کائنات دا غي لنګریان دي الله لنګریان دي بیا ارچالا داغه مناسب وي لکهونه سغواړي نوونه لداغه مطابق خوراک ورکي حیوانات دي نو ځنګل کې جسدي هغه سغواړي کور کې جسدي هغه سغواړي او سړو کې میګیان وغیرہ دي هغه سغواړي دریابونو کې جسدي هغه سغواړي دا ټول کائنات دا الله لنګریان دي بیا انسان کې بدن دي بدن جدا خوراک غواړي او روح چې دین او جدا خوراک غواړي داري او خوراک داغه مناسب دي الله رب العزت اریول داغه مناسب خوراک ورګي او چې سورې پکاري کې نه دور ورګي سورې چې پکاري دومره ولا ور کوي وهو یطعم دا الله دې ورکون کې د خوراک بنديانو ته حواله کړو په شرمونو باندې شرمای 5000 روپے سور کې د بے نظیری چې ټول خلک په شرمونو شرمو دا کتارونو ولاړی وهو یطعم اغه الله خوراک ورکې ارچاله ولا یطعم او خوراک نشي ورکوله غلران یعنی هغه هیڅ خوراک نه ورکي فاعل معذوف شو مطلب دا دی یو د ټولو حاجتونو سر ګیړه ده بغیر د خوراک نه انسان څه نشي کوله چې کوم سيزونه خوراک کوي لکه نباتات تی د خپل خوراک ته دونه وګټو کانه ملاویږي بسوچ په ختم حیوانات تی د خپل خوراک ته کانه ملاویږي نه یشته بس انسان دې د خپل خوراک ته نو خوراک د ټولو حاجتونو سر دی هغه الله پوره کې حاجت دار چا او دا غي الله حاجت سو هغه الله چاته هیڅ چاته هیڅ سجد نشته الله الصمد ټول الله ته محتاج الله هیڅ چاته محتاج نه دی دویم دا دی چې خوراک لویه فائدہ ده خوراک چې دی نو دا لویه فائدہ ده وهو یطعم ولا یطعم آغا اللہ فائدہ ورکی ارچالا آغا دا چاہ دا فائدہ محتاج آنے دے اللہ دی چاہ دا فائدہ محتاج آنے دے دا چماو تا دا سا فائدہ ملاوی کی دار طرف دا اللہ ندی دا اللہ رب العزت دا طرف ندی وہو یطعم آغا اللہ فائدہ ورکی ارچالا ولا یطعم او هغه الله لا فائدہ نشي ورکوله هغه فائدې محتاج نه دي قل انی امرت ان اكون اول من اسلم دا دلیل وحید په یو معنا یا دلیل فطری ده په بل معنا دای ورته وای چراشا زمونږ معنا او موږ سره زمونږ
ملکی نظام، وطنی نظام، علاقائی نظام کل کلویغی قبول کا هغه موږ سره قبول کا، یعنی چې زمونږ د عزیز والای کم رواج دی، موږ حاجتونه د چانه غواړو، موږ فیصله پچا کو، بس حق موږ سره ومنه. د عزیز والای نموزه جواب تو کا انی امرتو ان اکون اول من اسلم، یقینی دا چویل شي ماتا وین کې الله دې، یعنی تاسو وايي شهر موږ د عزیز والای نه مجبور یو، نظام د الله نه مجبور یم. تاسو وايي موږ د بارا نه مجبور یو، نظام د بارا نه مجبور یم. ما ته الله ویلی دي او مجول راوړه تکرار د بارا، یقینی دا چویل شي ماته بیا بیا، دا خبره اوزل نه دا بیا بیا ده. دویم مجهول راوړه مولانا سیندی رحم الله ذکر کړي، وکاله چې انسان په دې دلایلو کې سوچو کی نو فطرت په یو خبره مجبور کی، دا ورته حکم د خپل فطرت کی، ځکه توحید موافق د فطرت ته، او انسان فطرت غواړي ورته وایا یقینا حکم کړی شوی د ماته، یعنی زه خپل فطرت نه مجبور یم، او ما ته فطرت دا خبره کړی دا چې شم دې زه اول دا غچانا غاړک دی الله تا، چې الله ته غاړک دی اول بازم، زکه پار امت کې پیغمبر اولانې مسلمانی، ان اكونا اول من اسلم. دویم دا چې داعی به د ځان نه شروع کړي، داعی به شروع د ځان نه کوي، که مساله کوي په خپل او منی نه او په عمل کې نه وي، داعی مساله عمل نه کوي، اول شروع به د ځان نه کوي، شروع به اول د ځان نه کوي، چې وی راکوس شي د منبر نه او د مسلې خلاف وکړي او خلک کوئی کدا اهم او دو په عمل کړي، کدا اهم او دو په عمل کړو، او دیو شروع د ځان نه کوي. اول من اسلم، چې اسلم دی اول دا غچانا غاړک دی الله تا، ولا تکونن من المشرکین، ولا تکونن من المشرکین، او ما تا حکم کړی شوی دی دلته به ان پټ کې والا تکونن من المشرکین، او کمرا تکړه شوی دی چې نه پکې کوم د مشرکانو نه، یادا لا تکونن قیل لی لا تکونن من المشرکین، قیل لی ولا تکونن من المشرکین، او ویل شوی دی ماتا چمکیگا د مشرکانو نه، دا غي ملګرتیا مکو او دا غي سره ملګری کېګم، دا غي په ډاله کې شریکي غما، ولا تکونن من المشرکین اول من اسلم الا الله، ولا تکونن من المشرکین لا اله، کلمه برابر کړه، اول من اسلم الا الله ولا تکونن من المشرکین، امکیگا د مشرکانو نا. واخر دلګه خبر واوري